بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سورة النحل 90 نمبر آیات. بدې 90 نمبر آیات کې د آیات په ولنۍ حصہ کې تخویف او اخروی د خلکو لپاره د کافرانو د اسلام دشمن خلکو لپاره او هم بدغه آیات کې په دویمه حصہ کې ورستانه حصہ کې ترغیب د قران ته چې تاسو دغه سنگینو حالاتو نه ځان بچ کول غواړئ نو تاسو سره صرف یو لار ده چې هغه د قران رهنمایي حاصله کړئ. قران پر رهنمایي بس روان شي نو دې حالاتو کې تاسو بچ کېدئ شئ او د قرآنی لارې نه بغیر تاسو د پاره بل لار نشته دی. نو ترغیب د قرآن د اشاره شو د خبرې د جزا عذابونو مخنیوي سره د قرآنی احکام او قرآنی نظام سره کېدی شي او دا په ټولو حالاتو کې دنیا کې قبر او اخرت ارزګ نه شي. الله تعالی و یوم بحق او رزمانه نبعث چې موږ راپورته کو په کل امه بحر ډاله کې شهیدن یو گواه علیهم باغی باندې دا ارزه خلق چې کمی باغې باندې یو غواره پورته شي او دا خلق باندې بغوا کې من انفسهم نو د نفسونو نه یعنی دغه غزي اوسېدونکو به یار د قوم او د خاندان کس به ان انفسهم کې دوا قسم خلکو ته اشاره شوله چې کم کس به دې باندې غوا کوي نو دوه خبر دوه جن بغوا کوي یا به د نسب سړی یا به د علاقې اوسېدونکو سړی او دې خبره باندې بغوا کوي چې د خلکو د دین صحیح ورسېدو خو د خلکو غفلت جهالت یا نور اسباب په وجه باندې دین مسترد کو قبول نه. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وجئنا بک من براور تعالی ای پیغمبر شهیدا علی هؤلاء گواه په دې خلکو باندې کم خلک په حال موجود دي د نبی علیہ السلام په زمانه کې موجود دي په دې خلکو باندې مته هم گواه شتاب هم گواہی د بار راوړو ته خپل خبره وکړي چې ما دومره مهنت دین د بار کړو خو دې خلکو کې دومره باغیان موجود او دومره مخالفت هم کړي. دا مضمون مخکې هم تر شوی د گواه والا مضمون مخکې تر شوی دی تقریبا 84 نمبر آیت کې دی و یوم نبعث من كل امه شهیدا ثم لا يؤذن للذين كفروا. الګي د خاص قسم گواهانو بحث روان او دا آیت کې عام گواهی بحث روان دی چې بده کې اعضاء هم به انسان باندې گواہی کوي زمکه هم گواه کوي یا مخکینه آیت چې کوم دی دا عام دی او دا خاص دی. مکه د عام گواهانو بحثو د ځګن کې د خاص گواهانو بحث دی یو عام شو بل خاص شو دا پر اخر. ونزلنا عليك الكتاب من نظر کړه ته ای پیغمبر کتاب تبیانا لكل شيء چې هغه وضاحت د هر یو شی د هر یو مسلې وضاحت پکې موجود وهدن دا هدایت ته رهنمایي دا ورحمت او رحمت ته وبشرى او زیری ده للمسلمین د مسلمانانو لپاره. د ذکر کې د قران څلور صفات ذکر شو یو دا د تبیان لكل شيء د هر شی بیان پکې موجود دی د کم شی بیان پکې موجود دی دا بحث نو بحث دا دی چې کم خبرو ته بدن کې ضرورت موجود دی کم خبرو ته بدن کې ضرورت شته دا هغه خبرو وضاحت قران کړی دی. بیا دا وضاحت په دوه قسمه دی یو اجمالی وضاحت دی اجمالی بیان دی یو تفصیلی بیان دی. نو قران دوه قسم بیانونه کړی دي ځنه ځګنو کې مسله باندې تفصیلی بحث کړی دی او ځګنو کې مسله اجمالی ذکر کړل مختصر. بیا د نبی عليه السلام په احادیثو کې داغه وضاحت ملاويږي او د نبی عليه السلام په احادیثو کې وضاحت پیدا نشو نو بیا نبی عليه السلام وړاندې هدایت کړی دی چې د صحابه کرامو قول فعل چې کوم دین هغه کې وګورئ اصحاب کن نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صحابه کرامو سیرت وګورئ هغه کې د وضاحت پیدا کړي که هغه کې پیدا نشو تابعین دي بیا تابعین دي بده کې وضاحت پیدا کړي کدی کې پیدا نشو نو بیا بتا سورا شي مجتهدین ته چې بدغه مسله کې مجتهدین سویل کم ځکه چې مجتهدین په دې باندې بحث کړي او مجتهدین وضاحت کړي
بیا به تاسو اندازه ولګوي چې په دغه مسله باندې چې مجتهدینو په بحث کړل آیا په دې مسله باندې د امت اتفاق او اجماع شته او نشته دی که اجماع په وا نو دا مستقل شرعي دلیل شو او واجب الاتباع شو اجماعي مسله نه انکار کول دا بخیر دین نه بغاوت جرم دی او که مجتهدین په بحث کړي ولیکن هغه نه روسته په دې دا خبره چې یاره دې باندې امت اجماع بیا رااله کرانه لا د مجتهدین اتفاق پر راغی کرانه پتو په کم قول باندې ده نو که په دې باندې اجماع نه راغلی نو د بیا صرف قیاس شو قیاس مظهر د حکم دی خو مثبت نه دی او اجماع د مثبت د حکم ثابتي یقیني قطعي دلایل کې دا شو وضاحت د تبیان لكل شيء چې په قران کې د هر شي وضاحت موجود اوس راشه هغه اعتراضات دي ځکه نه حل شو کم خلک چې وایي چې قران څنګه تبیان دی ډېر مسائل قران کې نه دي بیان شوي اگر څنګه موجوده ماډرن مسائل لا والا به دې کې نه دي بیان شوي یا ساينس طب په تفصیل سره په قران کې نشته دي نو من خبر اوکړه چې کوم مسالو ته په دین کې ضرورت نو چې په دین کې ضرورت ده نه هغه لا مسائل لا په قران کې مګوره قبل څنګه نه معلوم اگر چې قران کې وځي باندې هغه کې اشاره به موجودي لیکن وضاحت یې نشته دا یو خبره شوه دویمه اعتراض دا چې یاره قران کې د هر شي وضاحت نشته دي ډېر مسائل داسې دي چې هغه په حدیثو کې وضاحت د قران کې نشته اجماع کې وضاحت نور ذکرو کې د معلومه شو چې قران کې د هر شي وضاحت نشته داغه جواب دغه څه وکړي چې تبیان بیان او وضاحت دوه قسمونه دي یو اجمالی وضاحت او تفصیلی وضاحت نو قران کله اجمالی وضاحت کړي دي او کله تفصیلی کړي دي چې کوم ځکه اجمالی او تفصیلی نو د قران به تعالی خدای دی چې نبی علیہ السلام چې کوم سوینو اطیع الله و اطیع الرسول او اولی الامر منکم دا الله د خبر نورسته چې کله باقي تفصیل نو بیا رسول تعالی او الامر تعالی شاګه کې معلومات وکړه نو مکه سایر نه مای هدایت یې درکړي د ځکه نه دا فرقو جوابونه هم معلومیږي کوم فرقې چې باطل فرقې دي هغه وایي چې یاره من اهل قران ځان له خيسته نو میزان لري خیر او من حدیث نه منو ځکه چې قران د هر شي وضاحت ته چې څوک وایي چې قران کې وضاحت نشته د نبی عليه السلام حدیث باندې عمل کوم نو هغه کې دا شو چې قران ناقص کتاب دی نو وای دا ګناه درغه دلایل لیکن هغه جواب تاسو واورئ چې قران کې د هر شي وضاحت دی ځنه ځګنو کې اجمالی ځنه ځګنو کې تفصیلی کوم ځګنو کې اجمالی د قران ته لار خوځل چې بده لار په مخ کې لاړ شي تفصیلی به معلوم کی اوس ځم مسله اجمالی قران ذکر کړه تفصیلی نه ده نو قران ته لار خو لجاتی الله او اطیع الرسول د پیغمبر ومنه الدلارشه قران خو نبی رسول الله خبرو کې د شک د صحیح دي په صحیح نه دي نو قران تصدیق کړی دی چې نبی رسول الله کوم خبره کې دا وحی کیږي نو معلومه داش وجه بس مخکې رحمای دي وکړه چې حدیث ته کې راځي اوس دغه خلک چې دی وایي چې قران کافی دی تبیان لیکل شي د حدیث ضرورت نشته دی نو اصل کې د قران دشمنان دي د قران او آیاتونو خلاف دي ځکه چې قران کوم ځکه چې د نبی علیہ السلام ومنه د الامر ومنه او دغه شان د کې نبی علیہ السلام چې کوم سوي دا وحی دا چې ته چې حدیث دلیل نه دی نو بیا خو ته د قران د آیاتونو سره بس کار کوي البته انکار کوي او د قران نه انکار د کفر دی په لحاظ ته چې کوم داول لري چې را ځاهل قران او حدیث نه منم نو دا د وکه هم دروغ جن دی او د قران هم منکر دی اصل کې د قران هم منکر شو دویم نمبر خلق هغه دي چې هغه وایي چې من قران منو حدیث منو کوم چې د زمانه کې پیدا شوی خلک دي اگر چې مخکینی زمانه کې د خلکو د خاص وجود نه و د برتانی قبضې نه وړاندې د هغه د فرقواریت د پیدا کولو نه ورسته مخکې د خلک چې کوم دي د برتانی د راتګ نه وړاندې د خلک د رقمانی موجود نه و دی وایي چې موږ د پاره دوه سيزونه دي یو قران دی یو حدیث او کته ورته وایي چې اجماع او پسې قیاس یا دا چې قران او حدیث کې ټول مسائل داسې موجود بصراحت سره موجود نه دي نو دیو تعالی جواب درکې چې ولی قران او حدیث کې چې مسله نشته انتسه وجرا دین ناقص دی نو خبره کوم څه کنه دین خبره ځان لره د اجمال او تفسیر والا بحث ځان لري بیا مناسب دا چې د څه کس نه کم دا د منه ګورټي لګولې سره درته پوښتنه کوي شرط دین باره کې تاسو کې چې دین ناقص دی او ناکامل دی نو اول خبره خدای د دین څه شته دین معنی څه نو دین خو مشهور معنی دوه یو معنی د جزاء سره راځي مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزاء او دین په معنی د قانون سره راځي چې ما کان یوسف وليأخذ اخاه بدین الملک په معنی د قانون سره راځي اوس ته کم دنیا دی چې کم په معنی د جزاء سره دی هغه ناقص نه دی که ناقص نه دی
او کنه په معنا د قانون سره راځي هغه ناقص دی کنه ناقص نه دی تاسو ور کم ځای کې دویمه دا ده چې په معنا د قانون سره واخلې نو بیا هم دغه دین چې کم دی نو په دوه حصے ته معنی دی تفصیلی او اجمالی نو ته کم دین یاد چې ناقص دی او کامل دی تفسیر یاد کې ناقص یاد دی نو اصل کې سره اعتراض زګین کړو سمون خورینه چې دین ناقص ته ناقص غنځ کې اجماع او قیاس ته لاړلې په دې ځکه کې بده مسله کې احسن الکلام چې د سلفیان یو لوی عالم شیخ عبدالسلام لیکلی هغه هم دغه مسله لیکلی دا چې اول سر کې د قران عظمت د ټولنې سیوا دی به د نبی علیہ السلام سنت هغه عظمت دی او درېمه مرحله کې چې کله دغه مسله پیدا نشو ته مجبور چې مجتهدین ته لاړ شي مجتهدین اقوال ته لاړ شي که مجتهدین په کومه معنی دي اتفاق بیا مونږ دغه اجماع شو او بیا د نه مونږ د قیاس درت احسن الکلام تحقیق نو معلومه دا شوله چې کم کس دغه اصول قائل نه دي د اهل سنت والجماعت دغه خلق بهر شمار لګي او دا اصل کې فرقو پیتنو ته لاري کوله وਹੀ د دې الفاظ پوری دي لیکن د الفاظ شاته ډېر لوی مصیبتونه موجود دي او که په دنیوي تاریخ باندې نظر واچي د خلکو فسادات او د اسلامي نظام سره غداري او خیانتونه او د اسلامي نظام سره هیڅ قسم خدمت د دې ثابت نه ده هیڅ قسم زره خدمت ثابت نه ده کوم ځګنو کې چندي قوي شوی داخله کو د اهل سنت والجماعت علماء او باقي مسلمانانو مجاهدینو باندې پاتوی داغه د شهادتونو لارې بس اختیار کړل دي خلکو نو لہذا دې ځکه کې بیان لیکل شي ان کې د ټول سوالات حل شو چې قران د هر شي وضاحت دی د کم شي وضاحت دی چې کم شي ته بدن کې ضرورت بیا دغه وضاحت په دوه قسمه ده اجمالی او تفصیلی نو کله به اجمالی او کله به تفصیلی وهدن د قران هدایت رهنمایي ده ورحمت او رحمت ته وبشرا او زیر للمسلمین مسلمانانو لپاره رهنمایي د هر چا د لپاره کې دي چې څوک چې په عمل کې رهنمایي کوي لیکن رحمت او زیر د مسلمانانو لپاره د کافرانو ته د فائدې نه رسیږي ان الله یأمر بالعدل یقینا الله تعالی حکم کوي په انصاف کولو سره والاحسان په احسان سره وایتاء ذی القربى ورکولو د خپلوان ته سامان ورکي وینهى عن الفحشاء والمنکر الله تعالی من کول کوي د بهایي او د بد کارونه والبغي د ظلم نه یعظکم نصیحت کی تاسو لعلکم لتفار تذکرون تاسو دغه خبر یاد وساتئ یا دهانی وکئ دا آیت چې کنده ان الله یأمر بالعدل در تبیان لكل شیء تفصیل چې قران د هر شي لپاره تفصیل څنګه تفصیل زکه تفصیل هر شي بیان به موجود دی زکه موجود دی چې الله تعالی په قران کې سویل دي بس دغه حکم یې کړی دی چې تاسو عدل وکړئ انصاف او دا شان خېګړه خپلوانو ته ورکړه او دا شان د بهایي د بدو کارونو نه منع د ظلم نه منع دا خبرې کړې دي او دغه شی چې ټول دین په دغه خبرو کې راغلي دي دا آیت چې کوم ده ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر ټول دین او شریعت په دې کې اجمالی دنه موجود دی مختصر پکې موجود باقي قران به داغي وضاحت دی حدیث وضاحت دی اجماع او قیاس وضاحت نو په دې طریقه باندې دا تبیان لكل شيء د لپاره د آیت قسم له وضاحت شو تفسیر چې دا دین په قران کې د موجود دی اوس دې خبره ترازو چې الله تعالی حکم کړل په عدل کول سره دی باره کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وینا دا چې په قران کې د ټولو نه جامع آیات چې کوم دی غهمدار چې ټول دیني بدی کې راځي سر کړي غنته آیات د څنګه بدی کې رامنې شو او د څنګه بیان لیکل شي شو نو د دې وضاحت علماء د څه کړي دي چې تمام دین چې راواخلې نو دا په دوه حصو کې تقسیم دي یو ته اوامر ویل کېږي بل ته نواهی ویل کېږي اوامر معنا دا د دا کار وکا دا کار د کولو دی نواهی معنا دا د دا کارونه د کولو نه دي نو ټول دین په دوه حصو کې تقسیم شو بیا چې کله په دوه حصو کې تقسیم کو نو اوامرو کې بیا اوامر په دوه قسمه دي یو د انساني حقونه دي او بل د الله تعالی حقونه دي نو یو د حقوق الله ویل کېږي بل د حقوق العباد ویل کېږي دغه حقوق الله راواده الله تعالی حقونه راواله یو ته ویل کېږي عبادت او عقاید نو عبادت او عقاید د په عدل کې ذکر شو چې الله تعالی د انصاف حکم کړی د عدل حکم یې کړی د اعتدال حکم یې کړی دی چې عقیده به هم د شریعت برابر ساتي او دغه شان د عبادت به هم
د شریعت د حکم مطابق کې چې کوم ځای کې معنا کړل البته بس راځي کې چې کوم ځای کې حکم کړل البته حکم البته په عمل کې لیکن دغه حقوق الله چې کوم د الله تعالی حقونه دي د عقاید او د عبادت او نورست د هغې لپاره طریقه او وخت دا پکاري نو طریقه او وخت دا ذکر شوی د په احسان کې چې دغه عبادت څنګه طریقه باندې کې څه طریقه باندې په عمل کې نو هغه کې احسان ټکی راغی چې په طریقه د نبی عليه السلام په طریقه د قرآن چې څنګه هدایت ورکړي دي نبی عليه السلام چې څنګه اعمال او تعلیمات ورکړي دي په هغه طریقه باندې به کې نو ګویا چې احسان په معنا د سنت سره شو په طریقه سره شو بیا چې کوم حقونه د انساني حقونه دي د مخلوق حقونه دي دا غي ذکر راغله ده په ایتا ذل قربا کې چې خپل وان ته ورکړه وکړي خپلوانو سره خېګړي وکړي مرسته سره وکړي نو دا حقوق الله حقوق العباد او حقوق العباد کوم شی شو اوامر د اوامرو کې داخل دي بیا دویم قسم د شریعت رواله نواهیات چې کوم سيزونه نه منع شوی دا مکه وي دغه نواهیات یو حقوق الله کې راځي چې الله تعالی بارک به حکم صادر شوی چې الله تعالی بارک د ذکر ونه کوي دین کې د ذکر ونه کوي الله تعالی بارک د عقیده ونه لري په عبادتو کې د عقیده ونه لري نو یو بدک نواهیاتو کې دویم قسم دا هم چې کوم دی حقوق الله دی نو حقوق الله چې کوم دی فحشا کې ذکر شو فحشا هغه کار ته ویل کېږي چې دا بدکاری او شریعت ویل چې بد دی عقل من چې دا بد دی عقل تسلیمای چې دا کار صحیح نه دی او شریعت هم هغه لپاره وضاحت ورکړی چې دا کار ټیک نه دی لکه شرک راواخله شرک عقل هم نه رالی عقل بد غني شریعت هم بد غني دا فحشا کې داخل شو غلا زنا سود جواری ظلم غلا دوکبازیانی دا ټول چې کوم دي عقل هم بد غني شریعت هم بد غني دا داخل شو فحشا کې او دا قسم دی د نواهیاتونه او په نواهیاتو کې دا حقوق الله دی بیا په دغه بد کارونه کې دویم قسم چې کوم دی هغه دی چې عقل بد نه غني لیکن شریعت یې بد غني نو دغه په منکر کې ذکر شي په عام اصطلاحاتو کې ته بدعات او رسومات ویل کېدي شي بدعات او رسومات څخه تعبیر کولای شي نو دا بدعات او رسومات په منکر کې ذکر شي چې عقل خو څه بد نه غني لیکن شریعت هغه بد غنل دي شریعت هغه من راغلي بیا دغه د نواهیات قسمونه دي او دا لوګي د الله تعالی سره دي حقوق الله کې داخل دي بیا په نواهیاتو کې دویم قسم چې کوم حقوق العباد نو په حقوق العباد کې چې کوم منهیاتو قسم دي هغه باغی د ظلم دي چې د مخلوق سره به ظلم بالکل نه کوي ظلم معنا دی او دغه ظلم په نواهیاتو کې د باغی کې ذکر شو الله تعالی ويعظكم لعلكم تذكرون او دې خبر تاسو ته الله تعالی نصيحت کوي د بار تاسو د خبر یادو ساتي په دې باندې عمل وکړي دغه کې محدثینو ذکر کړی دي چې عثمان رضی الله عنه ویلو چې ما نبی عليه السلام باندې ایمان په اول سر کې بری طریقه باندې راوړو چې ما باندې حیا ډېر غالب و د نبی عليه السلام مخالفت مې نشه کولای خو د اسلام نه پورا متاثر نه و چې دا آیت نازل شنه بس د زماره ورته اسلام کوش او ما باندې مکمل اثر انداز عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دې بارک ویل چې رټول نه جامع یعنی لګ الفاظ او ډیر زیات مسائل دا په دې آیت کې نه پټ ټول دین چې کوم دی دا په دې آیتونو کې نه راګیر دی او د دې وجه نه عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې لوی انصافي حکمران تر شوی دی غالبانو تابعین زمانہ کې تر شوی دی هغه ټول خطیبانو ته خطونه لیکلي کوم چې اسلامي ریاستونو خطیبانو جماعتونو هغه ته یې خطونه لیکلي چې تاسو په خطبو کې د آیت لازمي وایي او د هغه وخت نه معمول روان دي خلک په خطبو کې د آیت اکثر وایي خطبو کې د لیکمي او خطیبان د آیت وایي ځکه دا جامع دی او دغه ټول دین په اجمال سره په مختصر انداز کې ټول دین په ذکر کړی دی او باقی چې کوم باقی څومره کتابونه دی قرآن دی هغه د آیت تشریحات او وضاحت شو نو دغه وایي چې د آیت ته بیان لیکل شي د لپاره وضاحت شو او باقی کتابونه د آیت لپاره وضاحت شو